السلام علیکم ملګرو دی ویډیو ته په غور سره وګورئ. تاسو ته پته شته چې دا کوم ځای دی؟ دا مسجد نبوي دی او په مسجد نبوي کې امام پسې عین شاته په دې صف کې ولاړ دا شخصیت تاسو وګورئ چې دا څوک دی. دا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني صاحب دی چې مسجد نبوي کې عین د امام شاته په دې پیلني صف کې ولاړ دی. او دا خبره یاد وساتئ چې دغه پیلنی صف دا مختص دی د ائمه مسجد نبوي دپاره. د مسجد نبوي چې کوم امامان دي هغه په دې اولني صف کې ودرېدی شي او یا د سعودي عرب هغه اعلی حکومتي چې کوم غټ غټ کسان دي عهدهداران دي هغه په دې صف کې ودرېدی شي. عام کس په دې صف کې نشي ودرېدی، خو صرف او صرف شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني صاحب دی. دا هغه شخصیت دی چې نن سبا په دنیا کې شیخ الاسلام لقب دله ورکړی شوی دی او دا عرب عجم ټولې مني چې دا شیخ الاسلام دی. د ده علمي حیثیت د ده تقوا نن سبا په پوره دنیا کې د ده د مقابلې علمي شخصیت په پوره دنیا کې نشته. دا واحد هغه شخصیت دی چې د پوره دنیا مسلمانان د ده د علم نه استفاده کوي. هغه که افغانستان دی، پاکستان دی، هندوستان دی، ترکی دی، سعودي عرب دی، شام دی، په پوره دنیا کې د ده د علم نه مسلمانان استفاده کوي او د ده د علم په رڼا کې هغوی خپل فقهي مسایل نن سبا حل کوي. او د معیشت خو هغه تاسو د سیاستدانانو نه تپوس وکړئ چې مفتی محمد تقی عثماني صاحب اکثر په سرکاري دورو باندې ملیشیا او کله یو ملک کله بل ملک دې دپاره ځي ځکه چې دا ایکسپرټ دی، د معیشت هم لوی ایکسپرټ دی. او پاکستان کې چې څومره اسلامي بینکاري ده نو دا مفتی محمد تقی عثماني صاحب شروع کړې ده. دا ټول سیسټم دا ترتیب دا مفتی محمد تقی عثماني صاحب دا د علم برکت دی چې دا سیسټم یې شروع کړی دی. نو کم خلق چې مفتی محمد تقی عثماني صاحب پسې لکه د سپو غاپي د دوی مثال داسې دی لکه یو سړی چې په نور باندې لاړې ورته کړي نو یقینا هغه لاړې واپس د ده په مخ باندې راځي. او دغه خلک دغه بېلمازه دغه بې غیرته چې نن یې تاسو حقیقت هم ولیدو، نن یې تاسو حیثیت هم ولیدو چې د ده په باره کې د دوی خپل مشر شکر ادا کړو چې یا الله شکر دی چې د دې چې د داسې لیونو او د داسې بېوقوفه خلکو نه خو الله تعالی خلاص کړو. نو دا د دې خلکو حیثیت دی او بیا راځي او په داسې شخصیت او په داسې عظیمه هستۍ پسې د سپو غاپې نو یقینا دوی خپل حیثیت او خپل هغه شهرت زیاتول غواړي. خو الله تعالی په دغه خپل په دې خبره باندې دومره وشرمول. اوس هم نن هم ورسره موقع ده چې مخامخ راشي معافي وغواړي او د اسرائیل د مصنوعاتو بایکاټ وکړي، د اسرائیل مذمت وکړي، د فلسطین په حق کې آواز اوچت کړي. خو یقینا امید مې نه راځي چې دغه بې غیرته خلک او دې سره هغه پنجپیریان حضرات هم ملګري شوي دي چې د اسرائیل خلاف چې کوم د مصنوعاتو بایکاټو کوم کمپین روان دی د هغې مخالفت کوي او د علماو چې کومه فتوا ده د هغې مخالفت کوي. ولې لکه تاسو ته څه تکلیف دی؟ دا خو علما کرامو د اسرائیل خلاف فتوا ورکړي او د بایکاټ کمپین د اسرائیل د مصنوعاتو شروع دی. نو تاسو ته به دې کې څه تکلیف دی؟ د الله بندګانو الله هم تباه کا، د قیامت په ورځ به جواب نه ورکوئ.